حضرت بهلول یو واقعه درته بیانوم. بهلول دانا د هارون رشید باچا په زمانه کې یو بزرګ تیر شوی دی چې بهلول یو معذوب الحاله او بزرګ انسان و او هارون رشید باچا و د زمانه. نو د هارون رشید دربار ته به بهلول ډیر راتلی. نو هارون رشید به پر ده باندې مسخرې کولې، یعنی هارون رشید به د ده سره خپل طبیعت ارسته کوي، طبیعت به پر سموي صدقې په خپل دربار کې. خو بهلول که څه هم په ظاهره کې مجذوب الحاله او لیونی ښکاره کېدی، خو لیکن په حقیقت او باطن کې به هغه ډېر د حکمت ډکې او ښایستې خبرې کولې. خیر خو یو ورځ بهلول دانه د هارون رشید و دربار ته راغی. نو هارون رشید باچا میوه خوري او په لاس کې یوه چاړه ده. نو هارون رشید د خپل طبیعت د سمېدو په خاطر و بهلول ته وایي چې ای بهلوله، زما د تا څخه یو درخواست دی، نو دا درخواست که دې قبول کړه. بهلول ورته وایي چې راته ووایه کوم درخواست دی، تا درخواست ماته راوښیه څه درخواست دی. نو هارون رشید په جواب کې ورته وایي چې بهلوله دا چاړه به طور امانت درسره واخله، نو چې په دنیا کې دې تر ځان لوی لیونی پیدا کړي، بس دا چاړه زما د طرفه واغه ته واخله. تر ځان یې غټ لیونی پیدا کړي، دا چاړه واغه ته وسپړه. نو بهلول ورته ویل چې باچا سلامت، ډېره ښه خبره ده. او هغه چاړه یې په خپل کچکول کې واچوله. هارون رشید خو صرف د ده سره یو مذاق او مسخرې کولې، او د هارون رشید مقصد دا و چې په دنیا کې خو تر تا لوی لیونی نشته. نو په دې خاطر یې دا چاړه بهلول ته ورکړه چې یعنې ته غټ لیونی، لوی لیونی ته. خیر خو بهلول هم هغه چاړه د ځان سره راواستله او د درباره څخه لاړې ووتی. د دې واقعې څخه څو کلونه وروسته یو ورځ په یو ځنګل کې یو چا و بهلول ته وویل چې ای بهلوله، هغه ستا دوست هارون رشید خو ډېر سخت بیمار دی او ته دومره بې وفا یې، تر اوسه د هغه پوښتنې ته نه یې ورغلی، د هغه عیادت ته نه یې ورغلی. نو د هغه عیادت خو به دې کوئ، د هغه پوښتنه خو به دې کوله. نو فورا بهلول دانا په منډه د هارون رشید د پوښتنې دپاره د هارون رشید دربار ته راغلی. هارون رشید چې ولې پروت دی چې ای امیرالمؤمنینه څنګه؟ نو هارون رشید باچا په جواب کې ورته وویل چې ای بهلوله، څه حال مې پوښتې؟ لوی سفر مې مخته دی او ډېر ورته وارخطا یم. بیا بهلول ورته وایي چې د کوم ځای سفر دی، د کوم ځای اراده دې کړې ده، چېرې روان یې، د کوم ځای سفر کوې؟ هارون رشید ورته وویل چې د آخرت سفر دی، بس بالا به د دنیا څخه رخصتېږم، د دنیا څخه بالا روان یم. بیا بهلول ورته وویل چې باچا سلامت، نو بیا به بېرته څو ورځې بعد راځې، څو ورځې وروسته بېرته راځې چې آخرت ته ولاړ شې. نو هارون رشید ورته وایي چې دا د آخرت سفر دی، لہذا د دې څخه څوک واپس نه راغلی دي او نه راتلی شي. دا چې کللي دي بس، چا دلي دي هغه به پسې ځي، دا بیا څوک نه دي راغلی. نو بهلول دانا ورته وایي چې باچا سلامت، نو چې دومره اوږد سفر دی چې څوک واپس نه شي ځینې راتلی، نو تا د دې سفر د راحت او د آرام دپاره او دغه رنګه د سفر د انتظاماتو دپاره څومره لښکر او څومره فوجیان مخته استولي دي چې دونه غټ سفر، څو فوجیان دې استولي؟ هارون رشید ورته وایي بهلوله، ته خو هغسې لیونی یې او د لیونیانو خبرې کړې. دا د آخرت سفر دی، دا د آخرت سفر دی، زه څه درته وایم، دا د آخرت سفر دی. البته په دې سفر کې نه څوک د چا سره ځي او نه لښکر و فوج و عسکر د انسان سره ځي، بلکې هر انسان به هلته یکې تنها سفر کوي، بس هلته فوجیان موجیان دنیا دا نشته. نو بیا بهلول دانا ورته وایي چې باچا سلامت، نو چې دومره لوی اوږد سفر دی چې انسان واپس هم نه راځي او د هغه سفر د انتظاماتو دپاره د هېڅ عسکر او سپاهان هم نه دي استولي، حالانکې د دې څخه مخکې بیروني یا اندروني ډېر مختصر سفر چې به تا کوئ، نو د هغه سفر دپاره به تا ډېر لوی بندوبست کوئ.
مطلب فوجان به دې مخ ته واستول، لښکر به دې واستول، سپاهان به دې واستول، ډوډۍ او خوراکات څه به دې سره واخلو، غټ بندوبست به دې کوئ چې د یو څو ورځو سفر به و. او اوس دا په خپله خوله وایه چې ډېر لوی سفر دی او د هغه دپاره مې هېڅ بندوبست نه دی کړی او نه مې لښکر استولی دی او نه مې یو انتظام کړی دی. نو باچا سلامت ستا یو امانت د ډېرې زمانې څخه د ما سره را سره دی چې هغه چاړه ده، تا و ما ته را کړې وه او تا و ما ته دا ویلي وو چې تر ځان لوی لیونی پیدا کړې نو دا چاړه زما د طرفه و هغه ته په هدیه کې ورکړه. نو لهذا زه خو د هغه وخته څه بیا څلور ورځې پورې ډېر وګرځېدم، نو ما ته تر ځان لوی لیونی په دنیا کې ته راته ښکاره شي، ته لوی لیونی یې تر ما. نو لهذا دا چاړه او دا امانت ستا دې مبارک شي. هغه ولې؟ په دې وجه چې ما به لیدل چې په دنیا کې به دې صرف د 2-3 ورځو سفر کوئ، یو ادنا سفر به دې کوئ، نو تا به په میاشتو مخکې د هغه سفر دپاره تیاري کوله، یعنې د خوراکي مکمل سامان، خیمې، لښکرونه، فوجان او لارې به دې صفا کولې، دا به دې مخ ته استول او بیا به وروسته ته ورتلې. لیکن اوس په خپله دا وایه چې دا ډېر اوږد سفر دی چې انسان د دې سفر څخه نه راځي او نه راتلی شي او د داسې هیبتناکه سفر دپاره دې هېڅ تیاري هم نه ده نیولې، هغه دې هم نه ده کړې. نو لهذا ته و ما ته تر خپل ځان ډېر لوی لیونی ښکاره شو، غټ لیونی ته. نو ځکه هغه امانت بېرته واپس تا ته سپارم. چاړه یې ورته کښېښول، بهلول یې دانه ورته ناست، هارون رشید وژلی، ډېر یې وژلی چې دی و مرګ ته نږدې و، قریب المرګ و، ویې ژړل چې دا د بهلول یې دانه خبرې واورېدلې، ولې ځکه هغه ډېره د درده ډکې خبرې وې. نو په دا ژړا کې ورته وایي چې ای بهلوله تا رښتیا او حقیقت خبرې وکړې، ځکه ټول عمر به ته موږ لیونی بللې، لیکن حقیقت دا دی چې نن ستا د حکمت ډکې خبرې وکړې. موږ حالانکه ته لیونی بللې تر اوسه، لیکن ته لیونی نه یې، ته د حکمت ډک انسان یې. واقعا هم موږ دا ټول عمر ضایع او عبث تېر کړي او د آخرت د سفر دپاره مې هېڅ تیاري ونه کړه. هارون رشید دا هلته ژړل، په دغه ژړا کې بهلول یې دانه د ده څخه رخصت واخیستی، چاړه یې ورته کښېښول، ځم لاړ چې غټ لیونی دی. په بچي خطا وتلی وې، پای 15 ورځې په عسکر و، په 15 ورځې په پوش خطا وتلی وې، پای خطا وتلی وې، پای بنګلو خطا وتلی وې، پای دنیا او پای پیسو، پای بانکو خطا وتلی وې. دا چیشته پیسه چیشته، مال چیشته، مځکه چیشته. نن ورشه په هر ځای کې ودرېږه د حکومت د مځکو د کیسو والا به دی، زما وټل دی، زما دکان دی، په قرآن چې په خدای چې والله چې بس قسمون نه قرآنونه دوکه بازي دا څه یې کوي. په دغه کې دنیا مړه شوه، کیسونه شروع دي مړه شوه، نن یې هغه کیسونه و زمنان نه پاتې. زه په خبر یم په ډېر دا مځکه تا د حقیقت ولې چې معلومه چې زما دا یا نه ده، هسې چې قسم دا حکومت تا ته درکړي، ته خدای دا مځکه ته څه کتاب لیکلی دی، غالبا حدیث به چې یو څوک یو انچ مځکه، یو فوټ مځکه قبضه پر ولګوي، بس د ده دپاره په دنیا کې بل د یوې ګناه ضرورت هم نشته، بس دغه بس په ورځ د قیامت دغه عذاب یې بس بله یوه ګناه نه جوړوي. حقیقت کې هم بهلول دانه چې کومه خبره وکړه هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د حدیث سره برابره خبره، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله. عقلمن انسان هغه څوک دی چې خپل ځان یې وپېژني او د مابعد د مرګ دپاره ښه اعمال وکړو. بېعقل سړی هغه څوک دی والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله. بېعقل سړی هغه څوک دی چې په دنیا کې د خپلو خواهشاتو مطابق زندګي کوي او بیا وایي چې خدای مهربانه دی، خدای مهربانه. دا د شیطان دوکې دي، بس موږ مسلمانانو په ذهنو کې راچولي ګډ د شیطاني دوکې. الهي سوچ دا وایي 5 ټیمه جماعت
سهار د خدای قرآن تلاوت مسلمان باندې به ظلم نه کوي مسلمان ته په تکلیف نه ورسوي همسایه باندې به ظلم نه کوي همسایه ته په تکلیف